د شپږو کالو عمر ته چې نبی علیہ السلام مبارک ورسید تقریبا، نو د پیغمبر علیہ السلام مور بی آمینه دا مدینه منوره ته روانه شو د خاندان په اجازت. مدینه شریفه ته ولیدي ځکه د نبی علیہ السلام والد محترم عبدالله صاحب دا تجارتی سفر کې تله او مدینه شریفه کې وفات او التخخ دی. نو په دې سوچ باندې دا لاړه چې زه به لاړه شم او دا خپل پلار د خاوند د قبر ملاقات به وکړم. نبی علیہ السلام معشوم د ځان سره واغشت او د دوی یو وینځه ام ایمن هغه ځان سره بوتله. واپسې کې راتلل د مدینه شریفه نه، نو د ابوا په مقام کې مور بی وفات شو. ګوره د پلار نه پیدایشي یتیمو، د پیدایش نه مخکې پلار وفاتو او مور بی دا د حضور پاک د شپږو کالو په عمر کې مور بی وفات شو. د مور او پلار د دواړو نه یتیم پاتې شو. نبی علیہ السلام مبارک چې کله مدینه شریفه ته هجرت وکړ نو هغه زړې خبرې به ورته را یادې دي. وی دلته یو حوض یو خوړو ما به پکې لامبل چې مور سره زه راغلی او د بعضې کسانو نومونه به یې غشتل، وی فلانکي فلانکي واړو، وی ما سره به یې لوبې کولې منډې تړلې به م والې. بیا چې کله ام ایمن راوس مکې مکرمې ته نو د پیغمبر علیہ السلام نیکو عبدالمطلب هغه ته یې حواله کړه. هغه به ورسره ډېره زیاته مینه کوله ځکه دې یتیمو د زوی دی او یتیم باندې اسیم د انسان رحم راځي. او بیا هغه یتیم چې پلار یې مړی او مور یې مړی په هغه باندې رحم بیا زیاتي. نو د عبدالمطلب به په ډېر زیات رحم و. یو ځل د عبدالمطلب اوښ روک شوی و، نو پیغمبر علیہ السلام یې ورپسې ولېږه وی لاړ شه د ما هغه اوښ پسې. نو ده ناوخته کړی، نو د بیت الله نه عبدالمطلب تاویده او دعاګانې کولې، یا خدایا ما له هغه خپل بچې واپس راولې، بیا به یې نه لېږم خو خدای اوس یې واپس راولې. چا ورته وی دا دونه پریشان او شعرونه وی دا ولې؟ وی دا زما یو یتیم نوسی دی هغه مې لېږلی دی، اوښ مې روک شوی ناوخته یې کړی نو اوس پریشان یم. وی ولې دې لېږه؟ وی ما په دې وجه ولېږه چې ما دې نوسي له الله ډېر برکت ورکړی دی، نو چې کوم روک شي وي او څوک یې نشي پیدا کولی دې ور ولېږم نو الله دې را پیدا کړي. وی اوس نه قسم خورم چې بیا به یې نه لېږم خو اوس ته الله راولي. دې کې پیغمبر علیہ السلام اوښ نیولې او راوسته. چې راوسته عبدالمطلب ورته کېناسته او ځان ته یې راته غاړه باسه. ای بچې نن نه پس به دې بیا چېرته مروک شي پسې نه لېږم، زما خو تا سره له خورېږي. 2 کاله عبدالمطلب وساته او بیا 2 کاله پس عبدالمطلب مړ شو. د حضور پاک عمر دغه وخت کې 8 کاله دی. نو د پیغمبر علیہ السلام سکت رلی د پلار خپل رور ابو طالب هغه ته حواله کړ. او عبدالمطلب په ډېره زیاته خبر کلک رواره به ډېر خیال ساتي. ابو طالب ډېر خیال به ساتي ځکه د نه پلار شته او نه مور شته او ډېر رحم به پکې. ابو طالب حقیقت ته د پیغمبر علیہ السلام داسې نگرانی وکړو، داسې خیال یې وساته چې د خپل اولاد هم داسې څوک نشي کولی. یو ځل په عربو کې قحط راغی، باران نه کېده. ابو طالب ته چاوی وی باران نه کېږي، وی ما له چل راځي، زه یو قصه کوم او چې هغه کار مې وکړو الله به باران وکړي. ابه څه چل کې؟ نو نبی علیہ السلام معشومو دی راوسته ور بیت الله خوا کې ودرو. یا الله ګوره غیبم الله منه شرک به وسره کاو. نور قرآن شریف کې الله وی ان سألتهم من خلق السماوات والارض يقولون الله. کله دې مشرکانو نه تاسو کو چې د ازمکه اسمان چا پیدا کړی دی هم دا و چې الله پیدا کړی، خدا بوتانه ولا شریک کړو. نو پیغمبر علیہ السلام د بیت الله خوا کې ودرو، الله ته چغې کې یا الله زما دار واره ډېر برکت دي او دا کې ډېر لوی خیر دی او دې چې کلم څه مشکلات مونږ ته پیښ دي او دې تا ته وسیله کړی دی نو پروردگار تا زمونږ هغه مشکل حل کړی دی. باران نه کېږي او قحط دی او دار واره تا ته وسیله کوم، الله زمونږ په دې مکه باران وکړه. وی نبی علیہ السلام مبارک ولاړو او ابو طالب دا سوال وکړه او په دې کې ورېځ راغله په ټوله مکه مکرمه کې باران وشو. وابيض يستسقى الغمام بوجهه شمال اليتامى عصمة للارامل. په بخاری شریف کې دا شعر شته،
و ابیضو تک سپین خشتخ کل مخیره یستسقى الغمام بوجهه د په مخ خلق د باران سوالونه کوي چې الله باران وکي. سمال الیتاما عصمت للارامل د یتیمانانو امدادګر، یتیمانان هم دل راځي دا غي امدادګر دی او د کندو خزو د پاره مأوا او ملجا ده چې د کندو خزو سوکني دی ولا خدمت کوي منډه ترړې ورلوي. نو لا معشوم پیغمبر علیہ السلام دا تو نه کالو الک خلا بالغ نی معشومی او دون عربو ته پته و چې چاته بس مشکلاتو نو دی به راوس او به درو سوال به وک الله به مشکل حل. د 12 کالو په عمر کې نبی علیہ السلام او چې ابو طالب ځان سره شام ته بوت. هغه شام ته یو تجارتی سفر باندې نبی علیہ السلام ورپسې جلل وای ما بم بوزي د معشومانو چکرم خوخي ځان سره بوت. بلار کې یو عیسائی راهبو د عیسایانو مولا چې وته وای دا غيو جونګړاو یو غارو هغه کې بدیرو پروت پوپک چرته بچاله نه راوته. د عیسایانو د راهبانو سم د افریقا او د یورپ په بعض علاقو کې شته ډوډۍ ډېره معمولی خوري پوټې او ځان له په جونګړه کې پروت یا په غار کې پروتي نو واده کوي نه بچي وي نه د دنیا یو شی عشرت کوي بدل هغه یو جند رهبانیت وته وي. نو دا کم چې پادریو راهب دی بم په خپل جونګړه کې ډیرو بار بن راوت. دا قافله د قریشو چې څنګه لاړه دا غ پادری دا غ راهب د جونګړه سره خوا کې ځنګل او اونې په هغه کې دی دمشق دغه خانو قافلې به خیمه او لګولې وی دا راهب با محکم دا قافلې دغلته د مکې دی نه وراوته او دې دل وروت وی چې وروته وی تاسو کې یو معشوم دی هغه معشوم پلان کې نوم دی اس شو هغه وته وی چې او دا لک خوشتا او تل دې او خانه بوتلی دی هغه سیرابې راضی به وی خزر در تویم چې دا الک هغه دی چې دنه به آخر زمانه پیغمبر جوړیږي. نبی علیہ السلام مبارک د مټک لک د قصیونی و وی هاذا سید العالمین دی به د مخلوق سرداری هاذا رسول رب العالمین دی به د رب العالمین استاد او پیغمبري یبعثه الله رحمتا للعالمین او دی به د ټول مخلوق لپاره الله رحمت را لېږي. دی وی خلق وتوی تاسو پیجند وی تاسو چې کله په دې غونډه په دې غر را کوزیده نو ما دې غر ته قتل وی چې دې غر کې سونه بوټي او یا غټ غټ کانیو وی ټول د ته پزمکه پرې وتل او سلامونه وته کول وی زه ډوډۍ کوم. دا پادری لاړو دې ټول قافلې له ډوډۍ وکړه پیغمبر علیه السلام د مخ چې ډوډۍ وکړه راویل دغه وخت کې نبی علیه السلام نو وی سشو وی او خانه بوتلی دی او خان سیرابی دیکھ پیغمبر علیہ السلام راغی چراغ خلقو تاوی گوره وطا وی سور نور دی وی پدی طول خلقو نور دی او وی دی تاو گوره دا آغا دا پاس دوریه دی سوره دی وی دی بل نخشو او دا سی وقت که نبی علیہ السلام رو رسید چه خلق یو غطا اونا و دا آغی سورو تناستو بل زید سوری نو چې نبی علیہ السلام پہ ناسوی نو چې دی سنگ که ناستا نو دا آغا اون سوری پا پیغمبر علیہ السلام ورطاو شو وی املی دل وی یا نورو چې دی پا نور که ناست سوری نشتا نو سوری پہ ورطاو شو وی دی بل نخدا وی مشر سوکتے ابو طالب راغی وی زی مشریم زیتریم وی قسم در اچوم چې دا ماشوم شام تا مبوزا دی واپس بوزا ولی وی دا که دا آخر زمانی دا پیغمبر نخری او دی با پا دی طول دینونو باندې غلبه کئی دا ټول دینونه به ختمیږي او رد دین به غالب کیږي او شام تک د دې پوت د شام عیسایان به د نګوري خراب کی نقصان به وته ورسي ډیره خدا نو ابو طالب یا پیغمبر علی السلام سره مرګري کړل او دی واپس مکه مکرمه ته ورولېګ. ترمذی شریف کې حدیث ته کې دی واپس څنګه ورولېګ دی کې او کسان د شام نه را روان دي دی پادری درادل اغم د شام د عیسایانو مشرانو دی پیجند پادری سره کې ناستل
وی لکه څه کوې؟ وی مونږ اورېدلی دي چې د آخر زمانې کم پیغمبر جوړېدو والا دی هغه الک پیدا شوی دی او مونږ په کتابونو کې دام لیدلی دي چې په دې میاشت کې به د شام سفر کوي. نو مونږ مخې له راغلي یو که لار کې م چېته ګیر که چې مړی کړو. پادری ورته وایي بحیرا د دې پادري نوم هغه وی ډېر قمقل خلک یې. ستاسو کتاب کې دا شته چې دا هلک په آخر زمانې پیغمبر جوړېږي؟ وی او زمونږ کتاب کې شته. وی دا پکې شته چې دله به الله غلبه ورکوي؟ دا هم پکې شته. او دا هم پکې شته چې په دې میاشت کې به د شام سفر کوي؟ دا هم پکې شته. نو چې الله د یو شي فیصله کړې وي تاسو هغې کې څه رکاوټ پرېښودی شي؟ تاسو یې وجلی شئ؟ هغې وی دا خو د عجیبه خبره وکړه چې الله د هغه د پیغمبرۍ فیصله کړې ده مونږ یې چېرته وجلی شو؟ خلک یې ته وتمبول. دغه وخت کې د حضور پاک عمر 12 کاله تقریبا. په ټولو عربو کې د نبی علیہ السلام ډېر لوی عزت کېده. خلکو به ډېر زیات قدر کو او ډېر زیات احترام به خلکو کو او د ماشوموالي نه به ورته خلکو صادق او امین وي چې دا رښتونی دی او دا امانتګر دی. چرته په ماشوموالي کې پیغمبر علیه السلام دروغ نه دی ویلی. خلک خامخا دروغ وایي که نه؟ دوکې نه ده کړې، کنځل یې نه دي کړې. خلک کنځل کوي که نه کوي؟ د مشرانو یې قدر او عزت او احترام کړی دی. کونډه رنډو چې چا به څه خدمتو او چا به چاله کار نه کو دته به یې اواز کېده به منډه واله سودا به یې راوړه خلکو له. چا سره پیسې به نه وي خپله مزدوري به یې کوله هغې له به پیسې ګټلې. او چې څوک به قرضدار او پریشانه به پیغمبر علیه السلام به خپله وګرځېد مزدوري به یې وکړه پیسې به یې وګټلې او د هغه قرضدارو قرضونه به یې خلاصو. چې دا صفت په چا کې وي نو خلک یې پخه یادوي او که نه یادوي. یو صحابي درستو ایمان یې راوړی دی. هغه وایي زه یو موقع پیغمبر علیه السلام سره خبره کې لګیا شوم. وایي ما ورته وایي چې ته دلته ودرېږه او زه راځم. وایي ما ته وایي چې ډېره ښه ده. وایي دی راته ودرېده او زه کور ته لاړم. وایي ما ته وایي چې زه ته راځه زه به دلته درته ولاړ یم. ما چې ښه. وایي زه لاړم زما نه هېر شو. وایي اتفاقا 3 ورځې پس په هغه لاره تېرېدم نبی علیہ السلام یاده وی دی ولاړو. او زما را یاد شو چې دا خو د سره ما وعده کړې وه 3 ورځې تېرې شوې او دی زما په تمه دی جوړ. وی ما دې تپوس وکړو وی ما ته صرف دومره ووایي چې زه خو دې ډېر زیات وکړولم. تا سره مې وعده وکړه چې دلته ولاړ یم ته راشه. نو هغه چې تا ته مې ویلي 3 ورځې شوې دلته تا ته په انتظار یم. یعنې کور ته هم ورپسې تللی شو خپل کور ته هم تللی شو او دا هغه وخت چې لا نبوت او پیغمبري هم نه ده میلاو شوې. خلقو بوی الصادق چی دی بچه تا پلار تیره دا وی هازا الصادق دا رشتونه دی هازا الامین دا امانتگر دی. عمر دا پیغمبر علیہ السلام مبارک 15 کالو تا ورسید. ابو طالب هم مړ شو. اگر چې دغه وخت کې ابو طالب جم دی د 15 کالو په عمر کې. ابو طالب رستو ابو عبدالمطلب یادوم امر شوی. په مکه کې یو ښځه وه حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ډېره زیاته مالداره وه او کونډه وه خاوند یې مخکې و هغه مړ شوی بلکې 2 خاوندان یو خاوند یې مړ شو بیا بل چا په نکاح واغېسته. هغه خاوند یې مړ شو دغه وخت کونډه وه. د پیغمبر علیه السلام خو ډېر شهرت و نو نبي علیه السلام پسې استازی راولېږه. ویره ته ډېره امانتګرې ته مهرباني وکړه زما د اعمال په تجارت باندې چې ته یو ملک ته یوسه او څومره ګټه به چې وشي نو چې نورو خلکو له څومره ورکوم تاله به د هغې دوچن درکړم. پیغمبر علیه السلام د خپل تره ابو طالب سره مشوره وکړه. هغه ورته ډېره ښه راځه لاړ شي. د هغې یو غلام او میسره نوم یې ځان سره کړه. نبي علیه السلام یې ستا دا غلام به راسره ځي. ولې هسې نه سبا په ما بدګماني ونه کړې چې شام ته لاړل. دغه وخت کې د حضور پاک مبارک عمر 15 کاله او واپس راغی. هغه مال دونه ګټه وکړه چې په ټول زندګي او جون کې د حضرت خدیجه رضی الله عنها مال دومره ګټه نه وکړه. همیشه غلام ورته الوي او دې سفر کې د پیغمبر علیه السلام د پیغمبر نښې موجود شوی وي. یو بل راهب او پادری د هغه نستورانو مو هغه د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات شو. چې ملاقات یې ورسره وشو د نبي علیه السلام نه تپوسونه وکړه ستا څه نوم دی؟ وایي زما پلان کې نوم دی.
د پلار دې څه نوم دی؟ د پلار نوم مې پلان کې دی. پادري ورته بیا وایي د قریشو د خاندان سره تعلق لري وي او بنو هاشم خاندان سره تعلق لري وي او وی ښه مبارک دې شه. ملګرو ته وایي هو رسول الله، وی دا لږ چې دی دا د الله پیغمبر او هذا آخر الانبیاء، د ټولو پیغمبرانو آخري پیغمبر مم دی او ډیر برکتی انسان دی او سردار په دکې د آخر زمانه د پیغمبر نخې دي. بیبي خدیجه عرب خو ډیر نیکان خلق او د عربو خلق ډیر زیات هغه حیادارو او دا خو ډیره مالداره ښځه وه. نو ورته وایي غلام ته وایي ته به هلک ما ته ونه ښیې چې دا به سنګی وی ښه چې کله په لاره راشي نو زه به تا ته دې وښیم. نو بیبي خدیجه بره کوټې ته وخېجوله او پیغمبر علیه السلام په لاره را روانه وي دغه هلک دی. وی ورته وګوره سور نو ورته وګوره په د سوري ته وګوره د پاسه پې د وریځ سوری دی. بیبي خدیجه بیا پیغمبر علیه السلام ته نکاح استازی ولېږه چې که زه ستا خوښې تا سره نکاح کوم. نبی علیه السلام د تره سره مشوره وکړه د ابوطالب سره او په ډېر خوشحاله شو ځکه چې دا د عربو ډېره مالداره ښځه وه او پیغمبر علیه السلام سره خو مال کم و بلکې نه و ورسره که څه به ورسره مو په یتیمانانو په کونډو په مسکینانو به یې لګول. نکاح والا ابوطالب وتړله او د نکاح یو عجیبه خطبه یې ویلې ده، زه به یې درته په پښتو کې ترجمه وکړم. ابوطالب وایي زما دا ورواره چې دی د ده نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم او په ټولو عربو کې د ده نه برکتي هلک بل نشته او زما د دې ورواره نه هوښیار انسان په دې ټولو عربو کې بل نشته او دا ډېر صالح انسان دی او د نسب په اعتبار دی ډېر شریف انسان دی، د ده نه ښه نسب د بل چا نشته او په وجود زما دا ورواره ډېر روغ دی او په عقل او په ذهن او په پوی هم ډېر زیات هوښیار دی. او هر چې خدیجه ده دا د خویلد لور ده او دا په عربو کې ډېره پاک دامنه ښځه ده، د دې د بدعملۍ اوسه پورې چا کش نه دی کړی او ډېره شریفه ښځه ده او ډېره مالداره ښځه ده. وی زما ورواره کې یو کمی دی چې مال یې نشته او وی زما د ورواره د دې نکاح ته میلان دی او د دې زما ورواره د نکاح ته میلان دی. نو په دې ځله دې دواړو نکاح تړو. 100 اوښان یې وله په مهر کې واچول، 100 اوښان او څوک وایي 1500 درهم یې وله مهر مقرر کړ. دا نکاح وتړلی شو. دغه وخت کې د حضور پاک عمر مبارک 15 کاله او د بیبي خدیجې عمر 40 کاله نکاح شو. د پیغمبر علیه السلام دې سره ډېره زیاته مینه وه، ډېر محبت. د بیبي خدیجې په جون نبی علیه السلام بل واده نه دی کړی او دې به د پیغمبر علیه السلام ډېر زیات خیال ساته، دونه قدر به یې کو هغې ته خو پته وه چې د ده نه به یو شخصیت جوړېږي او پیغمبر علیه السلام هم د بیبي خدیجې ډېر صفت کو. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی نبی علیه السلام یو ځل وفرمایل چې زه ناست وم دې کې جبریل علیه السلام راغی وی ما ته وی چې زه الله را لېږلی ما او ته بیبي خدیجې ته ووایه چې په تا الله سلام وی. شور یې ونه پکې نقصان یې ونه پکې بیماري او ستړیوالي. وی حضور پاک مبارک به د خدیجې ډېر ذکر کاو نو وی بن له خو په بن غوسه ورځي یوې بنې ته چې د بلې بنې ښه وی خو ځان لرې کار وکړه خامخا غوسه ورځي. نو وی ما له غوسه نه وه پکار بیبي عایشه وی ځکه چې وی کم وخت کې وفات کېده نه هغه وخت کې زه لا پیدا هم نه وم هغه چې جمدی بنې نو بل له غوسه ورځي. زما وخت کې هغه نه وه خو پیغمبر علیه السلام بیا ډېر صفت کو. نو ما له پې غوسه راتله ما ورته وی چې په دنیا کې جوړ بله بوډۍ نه وم دا یوه وه. وی ما ته به چې انها کانت وکانت ای عایشې دقه یوه ښځه وه په دنیا کې هم دغه بله نه وه واقع دونه د حضور پاک ورسره مینه وه. وی یو ځل فاطمه رضی الله عنها دا را روانه وه نو بیبي فاطمه او د خدیجې رضی الله عنها اواز دا یو شانتي و او تلل هم یو شانتي و. نو بیبي فاطمه اواز وکړ نو نبی علیہ السلام باندې هغه اواز داسې ولګېد لکه چې دا د خدیجې اواز وي. پیغمبر علیہ السلام زر کېناسته او د سترګو کې اوښکې راغلې. فاطمه رضی الله عنها بیا روانه وه چې دا څوک دي؟ مې چې فاطمه ده چې ورته یې وکتل
دا الله رسوله ولی وی ما باندې د آواز د بیبي خدیجې د آواز په شانته ولګي. او حقیقت دی چې هغې د حضور پاک ډیر زیات خدمت کړی دی. خپل څومره مال چې دی ټول پیغمبر علیه السلام ته وقف کړ. وی زما مال ستا شو. او د دې کور د مروه د غونډۍ سره اوس هغه کور نشته روان شوی دی. هغه کور پیغمبر علیه السلام ته وقف کړ او نبی علیه السلام ته وی د خپل کور د پرېږده زما د کور ته راځه. د نبی علیه السلام د پیدایش کور اوس نشته خو په هغه ځای یو مکتبه جوړه ده، کتبخانه شانتې پې جوړه ده. نو پیغمبر علیه السلام هغه خپل کور پرېښود او د خدیجې رضی الله عنها کور ته را منتقل شو، دلته به اوسېده. د دې نه پس د پیغمبر علیه السلام مبارکه ځان لوالی خوښو. ګوره د اول نه الله تعالی پیغمبر علیه السلام کې صفتونه پیدا کړ. اکثر به غار حرا ته ته په غار حرا کې به نبی علیه السلام مبارک ناستو د الله عبادت پې کو، ځان له به ناست، پیغمبري لا نشت، ښه نو څه عبادت پې کو. نو الله به ورته زړه کې الهام کو. دا قاعده ده چې پیغمبر ته پیغمبري نه میلاو شوی، د پیغمبرۍ نه مخکې ولی د خدای وي، کشف ورته کېږي. بل د دین ابراهیمی چې د ابراهیم علیه السلام کوم دینو د هغه دین مطابق به لګي او خپل عبادت یې کو. دې خدیجې رضی الله عنها ورته چته نه وویلې چې ته کار ولې نه کې، ته پیسې ولې نه ګټې، او ته د ځان له په غر کې ولې دیرې، بلکې دې به خدمت کو چې دوه درې ورځې به تېرې شو نبي علیه السلام به رانغی نو دې به اوبه په بتکي کې واچولې او ستوانو د هغې وخت چې کوم خوراک به نه خرابېد هغه به په څادر کې وتړو او غار حرا ته به دا خطه او پیغمبر علیه السلام له به دا څیزونه رسول. خدای پاک د تاسو بوتلی کې غار حرا ته ختل څه اسانه خبره نه ده، ډېر سخت غر دی، اوچت هم دی. دا به وله په خپله خطه زه غار حرا ته بر سر ته وختم، هغې ته بیا کوزېدل ګران دي، په هغې مې قابو نه راتلمی، دا خو نه شم کوزېدی. نو چې په هغه لاره کله ختم او بر سر ته وختم، په خدای یقینو کې بیبي خدیجې رضی الله عنها ته په تلو او په راتلو کې دعاګانې کولې. حالانکې زمونږ څه دعا به ما وی په دې لاره دې د پیغمبر علیه السلام په خدمت کې هغه له اوبه وړي دي او په دې مونږ تش نه شو ختې، هغې ځان سره ستوان هم خېجولې دي. دا به د حضور پاک خدمت کو او نبی علیہ السلام له به ډاډګیرنه ورکوله چې دې تنګ نشي. 40 کاله چې د حضور پاک مبارک پوره شو، پوره 40 کاله. نو اقا غار حرا کې یو ځل نبی علیہ السلام عبادت کو، یو فرشته ولراله حضرت جبریل علیہ السلام، او ما خو مخکې درته وی چې بیا ولا سینه مبارکه سیرې کړه، شق صدر چې ورته وی. نبی علیہ السلام فرمایي چې سینې راله سیرې کړه او بیا پیوس شوه، وی دې را پاسولم او ما ته وی چې اقرأ اولوله، ما ورته چې ما انا بقارئ، زه خو نه مې سکول کالج او مدرسه دارالعلوم کې خو سبق نه دی ویلی، زه خو لوستل نشم کولی. وی دې راونیوم او ما له زور راکه، ځان ته را جوخ کړم، وی بیا پرېښودم چې اقرأ شابه اسلوله، ما ورته بیا وی چې ما انا بقارئ، زه خو لوستونکی نه نشم لوستلی. وی بیا اونیوم او ځان ته را تر غاړه باسلم او ښه زور یې راکه، داسې زور یې راکه چې د دې وجود نه مې خولې وبېدې. د دې حدیث بعضې علما عجیبه معنا کوي، وی دومره زور یې راکه چې د حضرت جبریل نه خولې وبېدې. وی بیا ما ته دا آیتونه وی اقرأ بسم ربک الذي خلق، د هغې الله په نوم او په امداد لوستل کوه چې مخلوق یې پیدا کړی دی. کم ذات چې دا ټول مخلوق پیدا کړه د نش نه حش ته یې راوستل، نو هغه پتا کې د لوستلو طاقت پیدا کولی شي. دا یو څو آیاتونه وي، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. جبریل علیہ السلام لا پیغمبر علیہ السلام مبارک را کوز شو، کور تراغی او چې څنګه کور تراغی تبه پیراله الله چې ده دا یخه تبه نه چې د بنده یخني کېږي. بیبي خدیجې ته وی زملونی، اله په ما صادر واچو یخني مې کېږي. چې صادر یې په څنګه واچو،
بی بی خدیجه فرمایي ګوره دونه هوښیاره ده لاول ورته غږ نه کوي چې څه چل دی خو چې د پیغمبر علیه السلام نه فلما ذهب عنه الروع هیبت لا نو بیا بی بی خدیجه دې تپوس وکړو وی چل څه شوی دی څه مسله ده نبی علیه السلام ټول ال ورته ووی هغه پې پوهې وه بی بی خدیجه هغې سره مشوره کړې وه د تره زوی یو هلک دی او دی نوم دی او دا څیزونه دي زه ورسره واده وکړم وی وکړه ورسره واده که واده ستا قبول کړي نو دا ګوره د آخرې زمانې پیغمبر جوړېدو والا په دې نیت هغې واده کړی چې د نبی علیه السلام دا ټولې خبرې واورېدې نو بی بی خدیجې ورته وی یو کار نه کوو زما را تره زوی دی د پخوانو کتابونو عالم دی اچې هغه لرې بوځم پیغمبر علیه السلام وی زه ډېره ښه ده نو هغه ورقه ابن نوفل او د خدیجې رضی الله عنها تره زوی هغې لی بوت او ورته وی رواره وایه ما ته ټول ال ووایه نو پیغمبر علیه السلام ورته ټول احال وی او ته څه وی وی دا هغه فرشته وه چې په حضرت موسی علیه السلام به نازلېدله مبارک دې شه ستا یو ډېر لوی برکتي ژوند شروع کېدو والا او بیا څه وی یاره ارمان که زه جمدې وې هغه وخت که چې تا دا قوم د خپل وطن نه وباسي زه به دې مدد کومه نو په حضور پاک دا خبره خو ونه لګېده چې ما به دا قوم څنګه وباسي قوم خو هله خلک وباسي چې چا سره روان وي زما خو ټول قوم ډېر قدر او ډېر عزت کوي او بل زه خو د یو ډېر لوی خاندان سره تعلق لرم لوی نسب مې ما به څنګه وباسي او ته څه وایي وایي داسې وخت به راشي ته چې کومې خبرې کوې دا قوم به دشمن شي او دا به یې د وطن نه وباسي خو افسوس چې هغه وخت کې د جمدې موضوع دې مرسته وکړم غم وکوه ته د کونډو رونډو خدمت کې د یتیمانانو خیال ساتئ قرضدارانو له مال پیدا کې چا نه چې کوم شی روک شي هغې پسې منډې وې بس دا ړومبی وحې وه 3 کاله اسم نو او نبی علیه السلام به د خپل عادت مطابق بیا هم هغسې غار حرا ته ته اول ته به یې د الله عبادت کو 3 کاله پس نبی علیه السلام مبارک د غار حرا نه را روانو وی په اسمان کې مې یو لوی جرق واورېد وی چې بره مې سر اوچت که وی هغه فرشته وه چې مخکې غار حرا کې ماله راغلې وه وی هغه په یو کرسی باندې ناسته وی زر کور ته رالم چې کور ته رالم بی بی خدیجې ته مې دسرونی هله څادر راوالی زما یخني شو په ما څادر واچوې چې څنګه څادر را باندې هغې واچو دغه فرشته مې دروازې له راورسېدله او په دروازه کې دا آواز وکړو یا ایها المدثر قم ای څادر اغوستونکي پاس فانذر دا خلق دا الله دا عذاب نه ویروه وربک فکبر دا الله لوی پخپلم کا خلقو تم بیانوا والرجز فهجر او دا چې کم خلق دا د ګناهونو کار کوي او د بوتان عبادتونه کوي پام کو دې سيزونو ته نږدې نشي دا ګندګي ده نبی علیہ السلام مبارک خدیجه رضی الله عنها ته چې ما ته خو الله داسې وي دا خو الله خپل استاد کړم دغه جماعتي پاس خلق ویروا خو د الله طرف نه استاد شم یو بهترین استاد ته رسول او پیغمبر وای بی بی خدیجه ډوغه ګونکا بس دی وی بالکل زتا مانم دې خبره خو په انتظار وم وای شاب استا دعوت سره چې الله د تویل دی وی زما دعوت هم دا چې الله یو د شریک نه لري ما ته اړ شوی چې د بوتانو عبادت دی خدای سندر ورنږدې نشي او دویمه خبره دا ده چې د الله خبره کوم د الله استاد نو ما به منې چې د الله استاد مې ډېره ښه ده لومبي ایمان په ښځو کې بی بی خدیجې راوړو الکانو کې حضرت علی رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام سره اوسېده د ابو طالب زوی دی په نابالغ الکانو کې لومبي ایمان هغه راوړو او په بالغانو سره کې لومبي ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راوړو دا د حضور پاک نږدې مرګره نبی علیہ السلام ورته علی ابوبکر مال خو الله ز الله استاد کړم پیغمبر کړم دا یو معنا ده مونږ ته پیغمبر وایو پیغمبر معنا ده الله پیغام رسون کې رسول ده الله رسالت او پیغام رسون کې حضرت ابوبکر صدیق وتوی بالکل زما مرګري او ستارشتین ولی ماته معلومه ده تا چې ته په خپل ژوندۍ کې دروغ نه دی ویلي نو ته به څنګه دروغ وې بالکل زری مرګري هغه په بالغانو سلو کې لومبي هغه مسلمان شو او په غلامانو کې د پیغمبر علیه السلام یو غلام زید ابن حارثه لومبي ایمان هغه قبول کړ
د دلیل نه مخکې مې ایمان راوړه، خو هسې ما ته یو نښه ویلی شي د پیغمبر، خو د پیغمبره یو نښه مې هغې ته معجزه وایي، اده سره شته؟ حضور پاک مبارک ورته وی او وی څه ده؟ نو واقع دا شي و چې یو زمانه کې حضرت ابوبکر صدیق په یو قافله کې تللی، تجارتي قافله کې، قافله کې واپس راتل، یو ځای کې دمه وکړه. هلته له پخوانو کتابونو یو عالم و نجومي مو، پادري مو نجومي مو، د نجومو په دې قصوم پیدا چې حضرت ابوبکر څنګه ولیده، د ته ویې وروړی او تپوس ته نه کوم، د ده نوم عبدالله وی ستا نوم عبدالله دی ویو، وی د پلار نوم دی ابو قحافه دی ویو، وی د قریشو د بنو تیم قبیلې سره تعلق لري ویو. خلک حیران شو چې دا خو دا نجومیان اکثر دا خبرې هم کوي، ناشنا خبرې شروع کړه. یاره وی ته یو کار وکړه، دا روند دې لږ ما ته وښایه. دی ورته زما پرون څه کې؟ وی زما پکې یو غرض دی. وی نه د خپل روند چاته نه ښکاره کړو. هغه سړی کلک شو، وی نه ما ته خامخا روند وښایه، زما پکې ډېر لوی غرض دی. دې قافلې والا حضرت ابوبکر ته وی ده ته روند وښایه، ستا نه پیسه دي چې روند یې ورته وښود. حضرت ابوبکر په دې روند باندې یو داغ و، خړ شان تور داغ و. وی دا اوس دې روند پټ کا. وی زه راته دا خبره کوم چې د آخر زمانې پیغمبر به راځي او ته به د هغه لومبی خلیفه او د هغه نږدې ملګری به. وی نبی علیہ السلام مبارک ته مې دا غږ نه وکړی، ځکه ما ته څه پته وه چې دی به د آخر زمانې پیغمبر جوړېږي. وی مې چې د الله رسوله ما خو در باندې ایمان راوړه بې د دلیل نه، هسې یو تپوس ته نه کوم چې ستا د پیغمبرۍ څه معجزه څه نښه شته که نه؟ وی او زما د پیغمبرۍ نښه هغه ده چې پلانکي سفر کې پلانکي ځای کې هغه راهب ستا د روند دغه داغ کتلی، دا د پیغمبر معجزه ای. باغ کې یو بعضې وخت کې یو شی وي هغه چاته معلوم نه او الله پیغمبر ته په زړه کې ور واچوي، یا د وحی په ذریعه ورته وښیي، دې ته معجزه وایي. نو نبی علیہ السلام مبارک به داسې یو دو دوستانو ته الوي، لا کولو اعلان ورته اډر نو شوی، یو دو کسانو ته به وي. سموده پس ورته بیا دا حکم وشو، واصدع بما تؤمر وانذر عشیرتک الاقربین، وی نږدې رشته داران دې ویروه. حضرت علی رضی الله عنه ته یې ډوډۍ وکړه او زما چې څومره نږدې رشته داران دا ټول راوبله، چیرې ندی به اوس دا خبره کوي. نو هغه گپ شپ شروع کو، فضول خبرې شروع کړې، ډوډۍ خلکو خوړه چې پیغمبر علیه السلام به د چا خبرو کې میاس کې مداخلت نه کو، چې خلک به چپ شو، د به خبره کول. ابو لهب لګیا دی یو خبره او بله یو بنګا چې پیغمبر علیه السلام ته خبرې موقع میلو نشي، چې ډوډۍ خوړله ویدې چې ځو نبی علیه السلام ته اړو موقع پیښه نه شو. علي صاحب ته کاکاجي ټول وخت ضایع کړ، وی زه سهار نه بیا ډوډۍ وکړه. نو سموده پسې په بیا ډوډۍ وکړه، بیا ابو لهب دغه قصې جوړې کړې. په درېیم ځل بیا وی کاکاجي خو موږ له خبر اړو موقع رانه کړه. په درېیم ځل یې په بیا ډوډۍ وکړه، بیا دا ټول راوغوښتل چې څنګه ډوډۍ خوړلې کېدله، دې کې پیغمبر علیه السلام لږه غوندې موقع، هغه بیا گپ شپ شروع کړه چې دته د خبرې موقع میلو نشي. نبی علیه السلام ته پکې لږه موقع میلو شوه. وی زه یو خبره کوم ټول چپ شي وایه. وی ګوره زه ستاسو د خاندان یم، تاسو ته پته ده چې ما چې ته دروغ نه دی ویلی او دروغ مې خوښ هم نه دی، دروغ زما ډېر بدې شي. او ما له الله پیغمبري را کړې ده او ما ته دا حکم را کړی دی چې د خلکو ته ووایه چې د یو د الله عبادت وکړي، خدای له شریک نشته، او ما د الله پیغمبر ومنه. ابو لهب خدیله دی را جمع درې ډوډۍ موږ باندې په دې وخوړله، باندې را دې یووې او خلک دقسې خواره شو. د کور نه چې خلاف شروع شي نو بیا خو پردي خلک هم خلاف کوي. بیا ورته بل حکم وشو د الله د طرف نه، واصدع بما تؤمر، چې اوس کولاو اعلان شروع کړه. هسې مخالفت خو شروع شو. نو پیغمبر علیه السلام د صفا په غونډۍ ودرېد او د مکې د ټول خلک یې را جمع کړل، خلک ورته مخامخ کېناستل. هغې ته وی تاسو زه سنګ منتیم، زه سنګ سړی. نو چا خو انکار کولی نه شو. وجدناک صادقا و امینا، وی تا مونږ کې چې کم وخت تیر که نو ته مونږ په دې وخت کې رښتونې لیدې او امانتګر، دا ټول مونږ منو. وی ښځه ته یو خبره کوم، که زه تاسو زه ده ویم چې د صفا د غونډۍ نه هغې غاړه یو لښکر را روان دی او په تاسو حمله کوي، زما خبره به ومنئ؟ وی او بلکل. نو وی لښکر خو نشته، بیا ما خبره څنګه منئ؟ وی تا چې د دروغ نه دی ویلی، ځکه ستا خبره منو. وی ښه چې دا مې منئ دا ومنئ چې الله یو د شریک نه لري، د دې بوتان عبادتونه مه کوه، دا نه زوی در کولی شي او نه دا بوتان تاسو نه بیماری ختمولی شي. او بیا اعلان وکړه
خپل ترور ته خپل لور ته اے صفیه اے فاطمه اے فلان کې اے فلان کیا دا الله د عذاب نه ګور تاسو نشم بچ کول. ایمان راوړ. دغه ابو لهب بیا پاسید او کان راواغشت او په نبی علیہ السلام غزار وکړه او خیره وکړه وی تا مونږ دی لاره غوښتي ا مجلس یې ګډ وډ دا غینه پس عام تبلیغ شروع نور کسه واقعات ان شاء الله د جمعه کې به وي. خدا پیغمبر علیہ السلام په دغه لوی مهنتونو په کوششونو اثر دینه چې قوم مخالف او کلی وطن مخالف الله اسلام او ایمان خور کو او د خدای فضل د دومره دنیا ګډ ګډ تور رسید چې نن د مسلمان شمیرم څوک نشي کوله. خدای دې مسلمانانو نورم زیاته کړي.